نیکه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دویمې بیبي حضرت سودا بنت زمعه رضی اللہ تعالی عنہا بارک عزیزانو چې کله خدیجة الکبرى رضی اللہ تعالی عنہا وفات شوه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ډیر غمجن ناست پنځه کال تقریبا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره تیر کړ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بهر ټیم غمجن ناسو یو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره غم د ماشومانو ولی زکه چې سلور جنکی وی یو حضرت زینب و یو حضرت رقیہ حضرت ام کلثوم او حضرت فاطمة الزہرا رضی اللہ تعالی عنہن دا ټول په کور کیو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته یو غم د ماشومانو او یو غم د بهر زندګۍ وو کزه ماشومانو ته ټیم ورکم بهر دعوت تبلیغ کار پاتې کیږي د پیغمبر غټ منصب ته دا او که بهر ټیم ورکوم دنه ماشومانو ته ټیم سوپ ورکی خزه خمړه شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام په ډیر غم کې ناس یو واری نبی علیہ السلام په سوچ کې ناشتو حضرت خولا بنت حکیم رضی اللہ تعالی عنہا ورته راغله ورته وی اے د الله رسوله د خدیجه غم درته راغله کسنګا خدیجه پسې خفای نبی علیہ الصلوۃ والسلام خولا بنت حکیم رضی اللہ تعالی عنہا ته فرمای وی آو داغي پسې ملک شانتی زړه خفه دي وی اے د الله رسوله وی ته دا نه غواړي چې زتا ته یو خزرا ولما یو بیبي درته وکما ستا کور کیم ضرورت ته بیبي او ستا راحت لپاره هم ضرورت ته ستا زړه نه غواړي چې درته وکما نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل چې اے خولا چا سره ما ته وعده کی خولا بنت حکیم رضی اللہ تعالی عنہا ورته فرمای وی اے دا الله رسوله زما په ذهن کې دوه خزې دي یو خزه ده چې کونډه ده او یو جنۍ ده کونډه چې کوم ده هغه سودا بنت زمعه ده چې اول ځل پتا باندې ایمان درا وړو ستا دپاره او د دین دپاره حبشې ته هجرت هم کړو خاوند دیو سکران بن عمر هغه هم پتا باندې ایمان وړل مخکینه خاوند چې کوم او دا ډیره با کرداره با اخلاقه او ډیره خوش پسنده خزه ده او یو جینۍ ده هغه ستا د غار د یار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ لور ده نو که ستا خوښی دې دواړو کې چې کوم یو ته یادې ابا درته نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل وی دواړو ته پیغام د نکاح ور دلته یو خبره یاد ساتئ د نبی علیہ الصلوۃ والسلام دویمه بیبي په نکاح کې عائشہ بیبي ده خو په رخصتۍ کې دویمه بیبي حضرت سودا بنت زمعه ده نکاح پہلا د عائشہ بیبي سره اوس او ان شاء الله روان جمعه ذکر کو خو اوله دویمه بیبي څوک د حضرت سودا بنت زمعه نکاح پہلا هغه سره وکا بیا هغه پیغام یوړ وعده هغه سره وکړه د هغې رخصتي وکړله بیا چې کله مدینه منورې ته هجرت وکړو په دویم کال باندې دویم هجرۍ باندې عایشې بیبي سره بیا رخصتي د هغې وشو هغه سره واده وکړو دو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل باندې ته ورشه نو موږ د سودا بیبي خبره کوو سودا بیبي دې نه مخکې یو څو خوبونه لیدلي د خاون هغه ټیم ژوندی و سکران بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ هغه ژوندی و هغه ټیم نو د یو خوب داسې ولیدو شپې وی ودومه وی په خوب کې ګورم رسول الله مبارک زمون کور ته راغلی دی او زما مرۍ داسې نیولې ده سحر چې راپاڅېدو خاوند ته وی سکران بن عمر رضی الله تعالی عنه ته وی ما بیګا داسې خوب لیدلی دی وی که دا ستا خوب رښتیا وي نو زه به مرمه ستا به نکاح د رسول الله مبارک سره کی
بیا سموده پس د بل خوب ولیدلو د شپې اوده وه خوب ګوري داسې پرته وه په خوب کې ګوري چې دا سپوږمۍ دوه ټوکړې کېږي او دا یو ټوکړی د ده غېږې ته راپرېوځي سهار چې راپاڅېدو بیا خاوند ته وایي چې ای سکران ما بېګا یو څه عجیبه خوب بیا لیدلی دی خوب مې داسې لیدلی چې سپوږمۍ دوه ټوکړې شوی دی او زما غېږې ته راپرېوتی دی سکران بن عمر رضی الله تعالی عنه ورته فرمایي وایي که ستا دا خوب رښتیا وي نو زه به ډېر زر چې کوم دی مرمه او ستا نکاح به د رسول الله مبارک سره کړي په همدغه ورځ باندې مازدیګر ټیم کې سکران بن عمر رضی الله تعالی عنه باندې تبه راغله ډېره شدید تبه په ده باندې راغله او په څلور ورځو کې دنه انا لله و انا الیه راجعون سکران بن عمر رضی الله تعالی عنه دا وفات شو نو سودا بنت زمعه رضی الله تعالی عنها دا کونډه شوه دلته رسول الله مبارک ته خولا بنت حکیم رضی الله تعالی عنها ورته وفرمیل تا ته دوه کسان زما په ذهن کې یو سودا ده یو عایشه ده نبی علیہ السلام اجازت ورکوي دواړو ته ورشه راغله سودا رضی الله تعالی عنها ته وی اے سودا دا اوس په کور کې ناست وی تا ته مې یو زیری راوړی سودا رضی الله تعالی عنها ورته فرمایي وی څه زیری دی راوړی دی دا دواړه ملګري وو خوله او سودا او دی وخت کې د سودا رضی الله تعالی عنها عمر 55 سال او نبی علیہ السلام په 50م کال کې روان وی تا ته مې یو زیری راوړی وی څه زیری دی راوړی دی وی زیری دا دی چې رسول الله مبارک سره نکاح کول غواړي هغه وی اے د الله بندي رسول الله مبارک به ما قبول کی او کنه رسول الله مبارک خو لوی هادي سړی دی هغه خدا الله لوی پیغمبر دی اب زما په شانتې ښځه قبول کی او کنه هغه ورته فرمایي وی اے سودا رسول الله مبارک ما ته اجازت راکړی که ته نکاح کې ستا نکاح ورسره وکړم سودا رضی الله تعالی عنها فرمایل چې زما بالکل زه پرې راضي یم هغې باندې خو ما ایمان راوړلی دی هغه زمونږ هادي دی زمونږ پیغمبر دی وی زما بالکل منظور ده خو یو کار وکړه زما د پلار نه تپوس زمعه د ده پلار لا مسلمان نه و هغه بوډا سړی مسلمان نه و او په یو کمره کې پروت و وی د هغه نه تپوس نو عزیزانو دلته جنکو ته زمونږ ښځو ته یو عجیبه خبره معلومیږي چې کلم ته یو الګ دې خوښ شو چې کلم ستا زړه کې د نکاح خواهش راغی تختې به نه چې وتښتېږې ورسره بې حیایي وکړې د پلار نه به تپوس کې پلار ته به وې د پلار نه بغیر به هېڅ کار هم نه کړي دلته دا خبره ذکر کړي نو دا خولا بنت حکیم رضی الله تعالی عنها ورته فرمایي سمه ده بلې کمرې ته لاړه ورته وایي کوم هغه ټایم کې چې کافرانو ته کوم سلام و هغه سلام یې پرې واچولو او ورسره کېناسته ورته وایي که ستا خوښه یي ستا د دې لور نکاح به زه د رسول الله مبارک سره وکړم هغه ورته عجیبه خبره کوي هو کفء کریم دا خو ډېره ښه جوړې ده زما د لور او د رسول الله مبارک دا جوړې ډېره ښه جوړې ده خو ای خولا د خپل ملګري نه هم تپوس خپل ملګري نه هم دله اوس دا پته نشته چې هغه پیره سودا رضی الله تعالی عنها ته تللې ده وایي د خپل ملګري نه هم تپوس وکړه چې د هغې خوښه شته او که نشته نو په دې کې یو بله خبره هم ذکر کېږي عزیزانو پلارانو ته چې خپل لور ورکوئ داسې مه وایئ زما ملګری دی په بیټک کې ناست چې بس در مې کړه خور مې در کړه لور مې در کړه دا وخت ورسره ته تېرې که دا جینۍ تېرئ دا زندګي ستا تېرېږي په دې کور کې که د دې جینۍ تېرېږي شریعت موږ ته د نبي علیه صلات وسلام د ښځو په واسطې سره یو خبره وښودله چې ته به د خپل د لور نه هم تپوس کې چې لورې ستا نکاح زه پلانکي هلک سره کومه د هغې رشته راغلې ستا خوښه شته او که نشته که هغې ویل او نکاح به کې او که هغې ویل نه داسې به نه کې زما ملګری دی زما ډېر پوخ دوست دی زما پلار د پلار سره چې کوم دی مخکې ډېر کار مار کړ دا ته چا وایي ستا پلار هغې به دې واده ورسره کړی د ده واده ورسره ولې دا به تپوس کې نو هغه ورته وایي
وای اے زما ستا لور نه ما تپوس کړې ده او لور دې ما ته ویلې چې بالکل صحیح ده رسول الله مبارک په شانتي هستی ما پسې راغلی زه بالکل دې ته تیار یم زمعه خولا بنت حکیم رضی الله تعالی عنها ته فرمایي وای ورشه رسول الله مبارک راوله نبی علیہ الصلوۃ والسلام راوستلو ام دلته زمعه خپل نکاح وتړله 300 درهم په مہر کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام نکاح د چا سره وشو د حضرت سودا بنت زمعه رضی الله تعالی عنها عزیزانو دلته د یو ورورو د دوړو نو یو پکې عبد او هغه مسلمان نو پلار مسلمان نو دا عبد چې کله خبر شو د عبد الله نامه خلکو ورته عبد ویل دا چې کله خبر شو چې زما د خور رشتہ د دې وخت یو سړی سره چې هغه ځان له پیغمبر وای نعوذ بالله هغه د ډیر زیات سپک قتل وای دې سړی سره زما د خور رشتہ وشو خوري راواغسلی کیناست په سر باندې خوري اچولي وای دا خو ډیر زیات غلط کار شو دا خو زمنګ د رواج زمنګ د خاندان خلاف کار شوی دی دا چې کله بیا مسلمان شو وای تر مرګ پورې دا په دې خبره باندې خپېمان چې زما د خور نکاح د رسول الله مبارک سره کېده او ما په سر باندې خوري اچولي وای دا خو ډیر ښه کار وشو چې کله بیا مسلمان تر مرګ پورې په دې خبره خپېمان چې دا ما خوري په سر باندې ولې اچولي نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت سودا بی بی سره دا واده ولې وکړو په دې کې څه حکمت دی اول کې خو مې درته خدیجې باره کې خبره کړې وه چې هغې کې دا نکاح زه کوم هغه پسې راغلم جواب یې راولېږلو پاکیزه ښځه وه ده سره دا نکاح ولې وتړله نبی علیہ السلام په 50 کال کې روان هغه د 55 سال دې کې ډېر حکمتونه دي یو دوه حکمت درته بیانوم یو حکمت په دې کې دا دی چې د اور عبد دام کافرو د پلار زمعه دام کافرو نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله وکتل سکران بن عمر چې کوم د سودا بی بی اوله خاوندو چې کله وفات شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام وکتل وی اسنا چې دا واپس کافر نشي واپس دین بدل نکی ځکه چې دواړه کافران دي ورورم کافر دی پلارم کافر دی صحابي خاوند صحابي هغه چې کوم دی وفات شو نو اوس به څه کېږي نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دې یره باندې چې دیني بد شي د دې د وجې نه د حضرت سودا رضی الله تعالی عنها سره نکاح